دا کوم حالات روان دي نو سوال درته کوم، مینت درته کوم پښتنو، پخپوره ته پرېوځم چې مه ورکوئ دې خلکو له ترقي. زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د دې خلکو کم ګناهونه دي نو په هغې کې ورسره تاسو پوره شریک کې چې چا ورله یو ریال هم ورکړی. وایي زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پیښې قدمونه دومره خواره نه ده. مسلمانان یو ملګرو، الحمدلله کلمه م ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې په هغه باندې مونږ ایمان راوړی دی او د هغه نه زمونږ ځان، زمونږ خاندان، زمونږ ټول هر څه د هغه د نوم نه قربان. بیا د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې په کوم ځای باندې قدمونه تیر شوي دي چې هغه په دعوت چلولی دی، نو په هغه خاوره باندې ډانسونه کول او په هغه خاوره باندې زمونږ مسلمانان او بیا خصوصا پښتانه، ځکه الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د پښتنو ایمان ډیر زیات مضبوط دی. طارق جمیل صاحب هم دا خبره کوي که نه چې د جنت دغه کنجي او دروازه د پښتنو نیولې ده. پښتانه په دین باندې مین دي، خو چې بیا داسې قسم کردار په دغه پاکه خاوره باندې کیږي نو زه هم دې خلکو له دا سوچ پکار دی چې آیا زما مسلماني مضبوطه ده او که نه؟ آیا ما ایمان راوړی دی په دې خبره باندې چې زه به د دې دنیا نه ځم، قبر کې به کېښودی کېږم، تکې تورې تیرې به وي او هغه تکو تورو تیرو کې به زما نه بیا تپوس کېږي چې وایه ځواني مې درکړې وه په کومه طریقه دې تېره کړه، مال مې درکړی و په کومه طریقه دې خرچ کو. وایي که نه وایي چې کله د ثواب په نیت په جومات کې یا په مدرسه کې یو روپۍ ورکې نو وایي دا صدقه جاریه ده، خو چې کله ته د ګناه په کار کې یو روپۍ ولګې نو ګورې دا هم صدقه جاریه ده، خو دا د ګناه صدقه جاریه ده. هغه خلک چې په دغه پیسو باندې فحاشي کوي، هغه خلک چې په دې پیسو باندې تا چې کومې ورکړي دي، ریالونه دې ورکړي دي، تا ته خو به معمولي ښکاري چې مړه زه د یو 2 ورځو دیاړي وه، خو هغې دیاړۍ ته به سوچ نه کې، ته به دې ته دا سوچ کې چې ما نه به الله جل شانهو زما د دې مال تپوس کوي چې ما صرف اور صرف په دې 15 ریاله باندې راونیسي، چې وایه 15 ریاله دي په یو ډم باندې په یو آرټسټ، دا خلک ځان ته آرټسټان وایي، په یو آرټسټ باندې دې شیندلي وو، هغه له دې ورکړي وو او هغه پې د ګناه کار مخکې بوتلی وو، نو ستا هغه چې کوم عبادات دي هغه لاړل ضایع شو. نو دې خلکو له چې کومې پیسې تاسو ورکوئ په دوی شیندئ نو دا ستاسو دپاره صدقه جاریه ده. وایي یو مسافر چې کله وفات شي په مسافرۍ کې نو وایي د کور نه واله او د هغه مسافرۍ چې کومه فاصله ده نو په دغه درمیان کې الله جل شانهو وایي فرشتې راولېږي چې د کور خلک یې نشته او د ده په دې مرګ باندې ژړا وکوي. دومره مرتبه ده د مسافر. بیا دغه مسافر چې بیا داسې قسم کردار ادا کوي او په کوم ځای باندې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په هغه پاکه خاوره باندې چې هغه په ټول عمر دعوت چلولی دی، نن پې ډانسونه روان دي. بیا د دوی استقبال چا کړی دی؟ دا پښتون کړی دی. ما دا کتلي وو ملګرو چې کله والد صاحب مورکۍ یا د کور د خاندان خلک چېرته څوک مسافر خواله لاړ شي عمرې له نو ما د هغه داسې قسم استقبال لیدلی و چې هغه به ورته څیرې ورچولې، خو ما دا په پیل ځل باندې ولیدې چې زمونږ یو پښتون رور، یو مسلمان رور هغه د داسې کس سپورټ کوي چې هغه به دغلته په سعودي عرب کې کومې ورځې تېروي نو هغه به د ګناه نه ډکي. نو د دغې چې کوم ګناهونه دي نو په دې کې ورسره 80% دغه کسان شامل دي. که چېرې دغه کسانو دوی د دعوت نه وی کړی چې راشئ دلته شوله نو دوی بیا چېرته هم نشو تللی، دوی بیا چېرته هم نشو تللی. نو په دغه ګناه کې ورسره 80-90% هغه خلک شریک دي او بیا دوی چې کومه حالات جوړ کړي دي د پښتنو نوم یې وشرمو نو دوی هم د دقه وجې مضبوط دي چې د دې څه داسې پښتانه شته چې هغوی د دین او د اسلام پروا نه کوي، د هغه اسلامي خاورې د سعودي عرب پروا نه کوي. دا تاسو له پکار وو څومره چې هم پښتانه دي چې دوی بایکاټ کړی وی چې زموږ د پښتنو نوم مه شرموه، دلته مه راځه. خو هغوی ته پته ده چې داسې خلک شته دی، داسې مسافر شته دی چې هغه خپلې پیسو ته تیلې لګوي خو زمونږ چې کوم سیستم دی هغه مخکې بوځي. نو الله جل شانهو دی زمونږ مسافر ورونو ته د نیکې هدایت وکړي
هغه مسافر ورور ته چې دلته به خوږه او درنه پښتنه ښځه پریښې وي د هغې خپلې پښتنې ښځې نه به د حیا او د عزت تمه لري او په خپله هلته کې څه کوي. نو څنګه چې ستا زړه ته تکلیف رسي چې کله په تا باندې دا آواز وشي چېرې ستا هغه پښتنه ښځه چې په تا باندې دلته ننګ کوي غیرت باندې کوي هغې داسې کردار ادا کړی دی نو ستا زړه ته به څومره تکلیف رسي. نو هغه هم ښځه ده ښه د هغې هم زړه دی هم ستا نه خبر شوي چې زما خاوند تللی دی هلته د دې خلکو مخې ته ولاړ دی او دې خلکو ته خاندي راخاندي او په دوی باندې پیسې شیندي نو د هغې زړه ته به څومره تکلیف رسېدلی. سوچ کول پکار دي که نه پلار او مور د هغوی زړه ته به څومره تکلیف رسېدلی چې ای دا بچې ما په پاکستان کې خلکو نه قرضدار وکړو په قرضو مې پیسې راواغستې خپلې ځمکې مې خرڅې کړې ما په دې بچي له ویزه وکړه چې زه د خیره سره زما دا بچی به هلته کې محنت مزدوري کوي او زمونږ ژوند به په آرام وي چې پرون ستا هغه پلار ته پته لګېدلي وي چې زما بچی تلی دی ډمو ته ناست دی او په هغوی باندې پیسې شیندي هغه د پلار د زړه نه به درته نه وي راوتې. سوچ کول پکار دي که نه دا کوم حالات روان دي نو سوال درته کوم مینه درته کوم پښتنو پخپوره ته پرېوځم چې مه ورکوئ دې خلکو له ترقي زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د دې خلکو کم ګناهونه دي نو په هغې کې ورسره تاسو پوره شریک کې چې چا ورله 1 ریال هم ورکړی 1 ریال هغه ریال تا دپاره صدقه جاریه د ګناه جوړه شوه څومره پورې چې دا خلک فحاشي کوي بېدیني کوي نو په هغې کې ورسره ته پوره شریک یې. تاسو غواړئ چې زمونږ دا حق حلالې پیسې چې هغه مونږ په خوله باندې ګټلي دي په نور باندې هم ګټلي دي دغه پیسې زمونږ ټولې حرامې شي غواړئ داسې نو که چېرې غواړئ ستاسو مرضي خو به تورې کشر به تورې د خپو خاورې راغلم دغه یو څو خبرې مې درته وکړې که مسافر پې خفه شوي ډېره بخښنه غواړم چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.